أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتلو بیان کا علیہم دی خلقتا نبا ابنی آدم خبر د دو زامنو د آدم علیہ السلام بالحق پرشتیا نبا خبر ابنی آدم د دو زامنو د آدم علیہ السلام بالحق پرشتیا اذ قربا کلا چې قربانی وکړه دوانو قربانن قربانی اذ قربا کلا چې منخته وکړه دوانو قربانن سمنخته فتقبل نو قبول کړی شو من احدهما د یو د دې دوونه ولم يتقبل او قبول نکړی شو من الاخر د بلنا قال نو فرمایل دی یو لا اقتلنک خامخا وجنم بزتا قال اویل دی بل انما يتقبل الله یقینا قبلی الله پاک من المتقین د اخلاص کوونکو لئن بسطتا کچرتا اگدے تو الی ماتا یدکا لاس خپل لتقتلنی دی د پاره چې اوجنی ما انا نیمزو بباسطن اگدونکه یدیا د خپل لاس الیک تا تا لاقتلک دی د پاره چې قتل کمزتا انی اخاف الله یقینا زیریګم د الله نا رب العالمین چې پالو کې د ټولو مخلوقاتو دی انی اريد یقینا زغالما ان تبوء چې اختشتو باسمی په ګناه د قتل زما و اسمک او په ګناه خپل سرا فتكونا نشيبتو من اصحاب النار د اور والاونا وذالک او دا اور د جهنم جزاء الظالمین دا بدله د ظالمانو دا فتوعت پس خستکړو له دتا نفسه نفس ددو قتل اخیه وجل د خپل رورو فقتله ندو قتل کړو د خپل رور وی وجلو د خپل رور اصبح نشود من الخاسرین د تاوانیانونا فبعث الله نراولی کو الله پاک غرابا یو قارغه یبحثو چې کنستری کول فی الارض پزمکه کې لیوریه دی د پاره چې او خیدتا کیف یواری چې سرنګ با پټی دی سوءت اخیه لاش د خپل رورو جوسا د خپل رورو قال نو ویل دو یا ویلتا هاي ارمان دې مالرا افسوس دې مالرا عجزتو آیا عجز شما اند دې خبرنا اكونا چې شم دې زو مثل هذا الغراب پشان دې قارغو فاواریا چې پټ کمزو سوءت اخي لاش د خپل رورو جوسا د خپل رورو فاصبح نشود من النادمين د پخیمانتیا کوونکو من اجل ذلك د وجه د دی واقعینا كتبنا فرض کړمږه علی بنی اسرائیل په بنی اسرائیل باندې انه چې یقینا شان داده من قتل چا چې اوجلو نفسا یو نفس بغیر نفس بغیر د بل نفسنا او فساد یا بغیر د فساد کولنا فی الارض پزمکه کې فکأنما نو گویا کې قتل الناس اوجلو دو خلق جميعا طول فکأنما نو گویا کې قتل الناس قتل کړو د خلق جميعا غوندو ومن احیاها او چا چې ژوندې او ساتو دا نفس فکأنما نو گویا کې احیا الناس ژوندې او ساتل دا خلق جميعا غوندو ولقد جاءتهم او یقینا راغلیو دوی ته رسولنا رسولان زمونږه بالبينات واضح دلائل سره ولقد جاءتهم او یقینا راوړو دوی ته رسولنا رسولان زمونږه بالبينات واضح دلائل واضح احکامات ثم بیا ان كثيرا منهم یقینا ډیر د خلقنا بعد ذالک پس د دینا فی الارض پدیزمکه کې لمسرفون خامخازیته کوونکی دي انما یقینا جزاء الذين بدل داغی کسانو یحاربون الله چې جنگ کوي د الله سره او رسوله او د رسول د الله سره ويسعون او کوشش کوي په الارض پزمکه کې فسادا د فساد کولو دورانی کولو ان یقتلوا ان بدله دادا یقتلوا چې اوجل شي دوی او یصلبوا یا پانسی کړی شي او تقطع
یا پریکړې شي ایدیهم لاسونه د دوی وارجلهم او خپې د دوی من خلاف عدل بدل او ينفو یا اوشړل شي من الارض د ملکنا ذالک دا سزا لهم د دې د پاره خزي شرمندگی دا په دنیا په دنیا کې ولهم او د دې د پاره په اخرت په اخرت کې عذاب عظیم عذاب دی لوی الا الذين مگر هغه کسان تابو چې توبه وستله من قبل ان مخکې د دینه تقدروا چې وزبر شي تاسو علیهم پاوی باندې فعلموا پس پوه شئ په دې خبره ان الله چې یقینا الله پاک غفور بخون کې دی رحیم رحم کون کې دی